दे मुहर्रम के बाजे पोस्टरी चिकम जलसो द पारा लगे दिली आगे की लिखली चिफलाने मौलाना साहब फलसफा इमाम हुसैन बांदिश तकरीर की और दाब के अजीजान उज़्दा पुख्तन कौम द करबला प मैदान के द इमाम हुसैन और द यजीद द फौज मंस की जगड़ पत्सो उशवा न पदे बांधे द टोली दुनिया द मुसलमान इत्तेफाक दे ची जगड़ा पदेवा ची द यजीद हुकूमत चो आगा द आगा कानून न बागियो चिकम कानून द इमाम हुसैन पकोर के नाजिल शवे कुरान करीम द मुसलमान कानून दे और दा कानून दे इमाम हुसैन पकोर के नाजिल शवे दे चा कोरो द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु द इमाम हुसैन जगड़ पदेवा चिस्ता हुकूमत च दे आगा जमाद निकद कानून नबागी दे लिहाजा जस्ताद हुकूमत बैत को तैयार ने जगड़ पदेवा चे बैत को तैयार ने नो बिया जंग को तैयार शा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाए चे गो जद हुकूमत द जंग को ताब और ताकत न लरम दानिशम वेले चे जब पर 72 कसानो बांधे ता खत्म कम लेकिन दा वेले शम च द खपल निकद कानून द नामूस द पारा दा 72 कसान जदर बांधे खत्म खबर दावा भाई तानशम वाले लेकिन कतानशम वाले नो दा हुकोले शम चिजान दर बांधे हुआ हम और सर बन टिटोम बैत बन कोम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दा डेर लोई सड़े तेर शवे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आगा सड़े हो चे द हिंदुस्तान ज़मकिता अव्वल इस्लाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रावस्ते अव्वल आगाज द इस्लाम द हिंदुस्तान पजमका चे दे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती कड़े नो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह द इमाम हुसैन मुताल्लिक वही चे शाह हस्तो हुसैन बादशाह हस्तो हुसैन दीन हस्तो हुसैन दीन पनाह हस्तो हुसैन सरदाद व नदा दस दर दस्त यजीद का बादशाह देम नो इमाम हुसैन देव का शाह देम नो इमाम हुसैन दे का दीन दे नो इमाम हुसैन दे सरदाद
سر قربان ک ولیکن نه دا دست در دست یزید لاس د یزید پلاس کې کېنه وجہ چې ترسو زما د نیکه قانون تا ته سرنگون شوه نه ترغه پورې بس تا تخت و تاج تا زن سرنگون کېږي عزیزانو ابن زیاد گورنرو هغه ورپسې راغی او ورته وویل چې ګوره ومنه ویلې نه اوبه یې پې بند کړې اوبه یې پې بند کړې پیرې یې ولګولې د دریاب په غاړه باندې چې د امام حسین سړی به درنه دې ځای نه اوبه نه وړي عزیزانو راشن یې پې بند کو چې دې خیمو ته به راشن نه سپلای کېږي امام حسین وی ٹھیک اللہ پاک دام کولے شي چې اوبه نه او تا ته د اوبو څکلو ضرورت اړو محسوس کړي روټۍ نه او تا ته د روټۍ خوراک ضرورت اړو محسوس نشي زکا چې عشاق چې دي اغي په عشق کې دومره محوي هغه د استغراق درجه ته رسیدلی وي چې اغي ته د خوراک سکا کډو تصور نه کی تصور اوس مونږه هو که یو ورځ روټۍ او بنی څه حالم جوړ کړي یو ورځ تکلیف را باندې راشي مونږ څه حال جوړ کړي رحمان بابا وی کنه وی چې دی یو وخت د ځان د پاسه کوک شي چې دی یو وخت د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور کی یو وخت دی په ځان تبه دی ونیس تکلیف در باندې راشي خدای نم بیزار نو زما عزیزانو دا دغه استغراق مقامو مولانا روم لیکلی دی چې مجنون تا لیلا ہوئی چې تدل تکی نظر اعظم کینس بھائی دلتا دے لار کی کی نظر اعظم ناس سبال لیلا سر اٹھائے تیارا کڑے داو خپلی وینځه ته ورکړه چې دال تلار کې او ملنګ ناشته هغه ته دا روټه ورکړه هغه ملنګ نه مخ کې او بل روټي خلاص ناشتو د نوکر روټه وړي ته خیال کړی چې ملنګ بدغی ولدار اٹھائے لیلا را کړی دا او دا خرویل خا ډېره ښه ده الحمدلله خوړلې سبا بیا ور لېږلې ده بیا خوړلې ده بل سبا بیا ور لېږلې بیا خوړلې ده 12 ورځې پکې تېرې شوې
روټه ورزی او ملنګ خوري او پته نه لګي. لیلا ورته ویل چې ملنګ درته سوال جواب سلام ورته وای دا څه نو وی غږ نه کوي خو روټه خوري او خلم له پاکه کی وی الحمدلله. لیلا کې سوچ گئی چې بیړه د مجنون غر کا شه السلام قدرم نه راځي راشه یو بل تجربه په وکا. تجربه به دا وکړه چې چاړو کټوره لاس کې ورکړو وې دا روټه یو سا ملنګ تا ورکا ورته چې لیلا وای چې روټه خو خورا خو ستا لګوینه مې پکار ده وینا اوینځ چې روټه ورولې ده نو د روټه نه مخ کې ورته دا خبره کړي چې لیلا وای چې ستا وینا مې پکار ورته الخدا بیبینو دا روټه دې مچته کا او غوینه مجنون مخ کې ناشته الګ برا ناست وته نه سوینا زه خو د خوراک والا وم چې مخ کې ورغله ده نو مجنون چې په کم ځای باندې لیلا کې نولو پاغه ځای ناست او چوه دوله سورزه او بمسکا روټه مخرا د ځای مپاس چې څنګه هغه کې نولو داسې ناست. خدمتګار ورته وی چې دا روټه لیلا را لګلې دا اخرى خو دا چاړو کټوره را کړی چې لګستاوینه مې پکار هغه ورته دا روټه خوا کې دا اول دا چاړه راکا چاړې ته اغسته دا دا بوټای دا زینه ټول پرې کړی دي او نیم کټوره وینه ته وته دا ورته وی چې لیلا ته وایا چې ستا په فراق او جدای کې وینم را کې او چوا او زمو چوم دغه وینه را کې و نور را کې ونه خیال درا چې وینه راوړه لیلا ته نو لیلا ډېر افسوس وکړ او لیلا ته وایا چې من کیم لیلا و لیلا کیست من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن زسیما او لیلا سے شعر من کی اما لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی مین در دو بدن زماو د لیلا روح یو د صرف بدنونم دو په نظر کې ښکاری ورته چاغوي چې ما او تا کې فرق نشته. بادشاہ خبر شو بادشاہ لیلا را غوښتا چراوی غوښتا نو بادشاہ ورته وی چې از دیگر خوبان تو یفزونستی تو خود نور معشوقون ډیره خستم نه تا مجنون ولی تا پسی لیوانے دے تو لیلا ورطا سوئی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی ورطا لیلا بادشاہ چپ خبر ہونکی تا مجنون نہیں زکا ماتوے چی تا خیستا نہیں دا ما تا تورا زکوے چی تا مجنون نہیں ہاں دیدے مجنون اگر بودے تورا دیدے مجنون اگر بودے تورا ہر دو عالم بے خطر بودے تورا
ए बादशाह कथा द मजनून पस्तर गुमाता हो कतल नो पदवाड़ो जहानों के बसर फराज शे माता बचरे तोरा नवे कथा द मजनून पस्तर गुमाता उलिदल मजनून ता पता लगे च लैला स्ता पसर बादशाह सरदा बास नो मजनून प जंगल के वही च गुफ्त मजनू गर हमा रोए जमीन गुफ्त मजनू गर हमा रोए जमीन हर जमान बरमन को नंदे आफरीन मजनून वे कदा दज्म के पसर टोला दुनिया पमा बांधे आफरीन वही आफरीन मजनून आफरीन टोला दुनिया लग्याशी और जमा सिफतुना शुरू की लेकिन मन गोयम आफरीन चकस जमा दई चाप आफरीन परवानिश माता जरूरत निश्ता दे चा दे सिफतुनो को मन गोयम आफरीन चकस मदह मन दशना में लैला बादो बस वल्लाहिल अज़ीम जमा दे चाप आफरीन से परवाह निश्ता जमा फरीन द लैला कंजल दी चराते की दाद टोली दुनिया द सिफत न उचत तासो ख्याल रख दागा मजाजी इश्क़ो मजाजी यो सड़े पमुंज वलार पमांजा वलार दे अस्तासो गुंदे बुजुर्गो उसको बुजुर्गान ढेर ज्यादा हर सड़ी ते ची गोरे बुजुर्ग पमांजा वलार दे सेबा मजनू ने मख के तेर मख के तेर शो बुजुर्ग वर्तवी छिड़ून दे ज पमुंज वलाड़ी मोतजमा मख के तेर शो मजनून वर्ता या बुजुर्ग खुदाय दी पगबर गुस्तर गुड़न का जद दुनिया पे इश्क की मस्तिम प खुदा कसम का मातली दले जद लैला पे इश्क के लेवने मात नहीं लिदले पगबर गुड़न शिनो त खुदाय तवलाड़े जद संगौली दमा त खुदाय तवलाड़े द को तक्षा बचिया नो जद संगौली टोल बरगान यही से वो ची जुमात नरोजे गिरा मीरा गुमंस के बुजुर्ग तासो ख्याल रख ताजो उली दम संग तासो वाई पैमान चिप दुनिया द खुदाए की उस दाखो अगर मकाम था रसेदुन के खो पटोल पाकिस्तान के उस सुखकारी ना आज सुकू अलाड़ो उस होटोल मुंग गुंदे खलक पाती इमाम हुसैन द कानून इलाही पतंगो कम मल्क ज्वंदेम पदे मल्क बा द अगा कानून खिलाफ वर्जी वली कीगी चे कम कानून जमा पर निकन नाजिल शवे जमा जान बनई जमा बच्ची बनई जमा खानदान बतौल तबाशी लेकिन द निकप दिन बदाख लगे दो तपरे न दे उब पे बंद हुई राशन पे बंद शो लंबर पलंबर
زلمی روزی او په جنگ کې ته سر پری کیږي او دا غلاش د امام حسین خیمه تراوړل کی او د امام حسین بیبي او دا خويندې او دا میندې هغه ټوله دا پریکړی سر والا لاش تماشا کوي او ورته ګور. بیبي زینب غوندې بیبي زینب غوندې دې درد ته ګوري او تماشا کوي او اسمان ته ګوري او الحمدلله وایي. شاه قاسم واده تیارو امام حسین وی چې جنگ بم کیږي او وادم سنت ته راځي چې نکاح وکړو. الته د تورو پرقار دی لګیا دي زلمی شهیدان کیږي او دلته امام حسین د شاه قاسم نکاح تړي لګیا یو خیمه نه بلې خیمه ته ډوله راوړه. واده دې ته وایي ستاسو ودونه دي او د پښتنو ودونه دي. دا واورئ په قوم کې د دنیا بیړه تباہ کړه په ډزو باندې. په پردي وادي کې ډزې کوي د نیانو بچو. واده د چا دی او نیتوب پکې څوک کوي. ماشومان پکې مړه شو، ښځې پکې مړې شوې، بوډاګان پکې مړه شو. واده دې ته وایي. مونږ ودونه په کنجرتوب او ډمتوب کړي دي. د چا ودونه چې په کنجرتوب او ډمتوب شوي هغې به ښې ورځې نه ګوري. د هغې لوڼه به دا کی ټیمونه جوړوي او دا کی ټیم کې به د هغې لوڼه کار کوي او کومه جنۍ چې پریوزي پردي هلکان به یې په غېږ کې راوچتوي او بیا به هسپتال ته وړي. په پاکستان کې د جنکو اکی ټیم جوړ شوی. په پېښور کې مهرباني کړې ده. جنکۍ اکی کوي، نکرې اچولي او د جنکو اټي کی ټیم کار کوي، لګیایي لوبه کوي او په ټي وي ټوله دنیا ګوري. اوس خوی پاکستان په تړکۍ روان دی. پاکستان په تړکۍ روان دی. پاکستان په تړکۍ. پاکستان په تړکۍ نه دی روان، ښځې په تړکۍ روان. پاکستان خو بیړه غرقه ده، ښځې په تړکۍ روانې دي. اکی ټیم د مسلمان ملک د جنکو څه حق لري؟ دا د چا لوڼه دي؟ نن په ملک کې وګوره د یو جرم خلاف ایکشن نه اخیستل کېږي. د یو جرم خلاف ته لګیا اوسه په تقریر کې وایه دا د بې حیا بچي دي، په ټس نه مس نه کېږي. احساس ورته نه کېږي چې دا دومره دنیا لګیا ده، دا غلط کار بندول پکار. مجسټریټان دغه لګرځي چې 3/6 فوټ کې ټیپر دې ګران خرڅ کړي. الوی نه چي پیاز دې ګران الوی نه چي. او د قوم بچی چې ټول ګانډوان شو په میوزیک سنټرو کې او په ویډیو گیمونو کې ټول بچی ګانډوان شو. پاغه باندې یو چا په حکومت وانه چوله. 3/6 فوټ نه تاڼه ډکوي، سپیشل مجسټریټان ورپسې ګرځي او بلو پرنټونه په دې آرامي اډو کې چلیږي. دې ته یو نسبې نه راځي.
دا غي وجه دا ده چې حکومت کنجر دی کنه. کوم حکومت چې په خپله د کنجرتوب او د ډمتوب اډې جوړوي، وی سی آر نه کسټم ډیوټي ختموي، نو ته په ایمان ووایه چې ډم نه به ته دا تمه کې چې هلکه ماله چېرته د سړیتوب کار وکړه. هغه په خپله لګیا دي د کنجرتوب اډې کولاوي او دا کوشش کوي چې دا ملک ټول کنجر شي او ډمان شي. اوس په پاکستان کې د ډمو څه ضرورت دی؟ دا یو تماشه ده. پېښور ته هم خلک ودونو ته راولي. څه نامه یې ده؟ څه ډس تا تم پته ده؟ ته پاسه لږ ودرېږه ماما، ته پاسه ودرېږه، ته پاسه هسې خبره کوم، ته پاسه کوم پا خو څه خبره داسې مخ کا اخوا مخ کا وګوره. دومره بوډاګانو یعنی دا شی دومره عام دی، دومره عام دی چې دومره بوډا تم د ډسکو پته ده. اندازه وکړئ، یعنی چې ټول ملک ډم ډم شي، خو ملا ته به هم پته وي، پیر صاحب ته به هم پته وي، بوډا ته به هم پته وي، ځوان ته به هم پته وي. اندازه مو کړه. اوس د ډسکو ډمو څه ضرورت دی په پاکستان کې؟ که دا د سړي د زامن حکومت په دې ملک باندې راشي، نو مانه به یو ډمه سر اوچت کی. د دنیا سړي بې ښځو ګرځي، خو یو ډمه د کچنای بچای به یو دغسې بوډا ته به هم یو پکې نکاح کوي. اندازه کوئ، د دې ملک انتظار کوئ د خدای د عظیم قهر چې کله به را نازلیږي، کله به نازلیږي. ځکه چې ملک د بې حیایۍ او د بې دینۍ په پلیټ فارم ولاړ دی، تیار دی د خدای قهر ته. هغه قانون سره څه کیږي لګیا دی؟ کم قانون چې د جناب محمد رسول الله په کور کې جوړ شوی، ستا د ملک وزیر اعظم یې ووی، د ملک وزیر اعظم یې چې د غل نه لاس پرې کول چې دي دا بې هغه قانون سره څه کیږي لګیا دی؟ کم قانون چې د جناب محمد رسول الله په کور کې جوړ شوی، ستا د ملک وزیر اعظم یې ووی، د ملک وزیر اعظم یې چې د غل نه لاس پرې کول چې دي دا بې مناسبه او ظلم دی. ستا د ملک وزیر اعظم یې ووی، قرآن ویلی دی چې د غل نه او سړي او ښځې نه لاس غوڅ کوي، او د قرآن وینا ته دی زیاتې او ظلم ووی. ستا د ملک وزیر خارج داخله اعتزاز سن وی، کچا د شریعت بل نامه واغسته د پاس کېدو، بستره دی وتړي او کور ته دی ځي. نو په کوم ملک کې چې د قرآن غوندې کتاب دا حشر وي، وزیران دا وی، ممبران دا وی، وزیر اعظم دا وی، ہاں جی هغه خدای به د دې قرآن بدل په کم رنگ کې د دې ملک نه علي. زه خواریان یم چې کیږي به څه. مونږ خو د ملک دشمنان نه یو، د ملک غداران نه یو، مونږ په ملک کې د بېدینو دشمنان یو، د قرآن او د حدیث د دشمنانو دشمنان. نو عزیزانو د شاه قاسم واده کیږي او یو ډوله د یو خیمې نه بلې خیمې ته وړی کیږي او د واده ړومبی شپه ده.
आवाज شو چې راوځه. ایو بزرگ وای چې د شاه قاسم ناوې او شاه قاسم ته د لمن نه ونیو. د شاه قاسم بی بی قاسم ته وی جانانا د شاه قاسم بی بی قاسم ته وی جانانا مزه زمانہ شمر ظالم بده د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی. قرآن وعید قرآن بیا خاوندان وجنی دا مظلومان وجنی. علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ پلور زی زړه میں نسکور زی. علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ پلور زی زړه میں نسکور زی. پستر ګوډون شاه چې څوک داسې شاهزادګان وجنی دا مظلومان وجنی. واده ړومبی شپه ده خو چې ووتو شهید شو خیمې مخې ته راوړی شو. نو زینب هم ورته ولاړه ده او د ړومبی شپې ناوې هم ورته ولاړه ده. لسمه ورځ ده د محرم. आवाज شو چې نور خو ټول ختم شو یو امام حسین پاک اگر امنډک. بی بی زینب ورته د خیمه په سورو کې ګوري چې امام حسین د تورو لاندې ګیر خو چې ګیر شو دی بی اختیار د خیمه نه بار منډه کړه. چې بار منډه کړه بورکا خو نه وه. امام حسین جنگ په ځای پرې خو را منډه کړه او دا د لاس نه ونیوه او بیا خیمې ته دننه کړه او ورته وی چې او زینب کزان دې په خپل اختیار به ستر کو او په خپل اراده دې ستر مات کو نو خدای به سزا درکړي او که به اختیار به ستر کړی شوی نو خدای به جزا درکړي. زما سر به غوسیږي خو ته به ستر نه ماته. نن د خپلو ښځو حال وګورئ. د ښځو تماشې وکئ د لوڼو تماشې وکئ. دا چادرۍ وګورئ او دا سپېږمې پټې او غوږونه ښکاره د دوی په لاره هغه تلل وګورئ. نو د تورې لاندې امام حسین خو د زینب د ستر خیال ساتي. نن زمونږ په ملک کې د ستر سال دی. نو زما عزیزانو اصلي جنگ چې و هغه دې د پاره او چې د قرآن د دفعاتو خلاف ورزي یزید کولا. نو امام حسین په بال بچ سر و مال قربان که او د خپل نیکه د دین ناموس او ساتلو دا صفت خدای پاک ممکن پیدا کی. نن خو ټول ملک په دې را پاسی چاله روټۍ نشتا او ګرانی دا او بنشتا او ټیپر نشتا او مولای نشتا او پلانې نشتا لیکن ټول ملک دا आवाज نکو چې مونږ دی حکومت منلو ته تیار نه یو چې کوم حکومت د قرآن د دفعاتو خلاف ورزي کوي. دا आवाज په ټول ملک کې ونشو.